بسم الله الرحمن الرحیم د سواد نیوز ډاټ کام مینوالو السلام علیکم. زه یم خورشید علي او نن په کابل سواد کې موجود یم. کتونکو نن یو داسې یو نایابه غونډه کې پروګرام دی، داسې یو د سواد دپاره د فخر یو پروګرام دی چې د پاکستان په تاریخ کې په اولني ځل باندې فیصل مورز یو بس سروس شروع کو چاینا ته او هغه د سواد نه شروع کو. دا زموږ دپاره د سواد دپاره د فخر وړ دی. موږ په دې باندې چې څومره فخر کوه به کمی. دا وخت کې په فیصل مورز په بس سټینډ ټرمینل کې موجود یم. زموږ سره د دې چې کوم فیصل مورز سی او دی هغه زموږ سره موجود دی، حمید خان. هغه له به راځو د دې بس سروس متعلق به دې معلومات الو، تاسو له به هغه معلومات درکو چې دا څومره فایدهمند دی. چاینا ته چې کوم خلک سفر کوي، کوم خلکو ته ویزې لګېدلي هغه هلته ځي، هغوی ته به دا څونه سهولیات په دې بس کې موثري او دا بس په څو ګنټو کې به دا لاره والی کېږي او د دې ریټ څه دي. نو ټول نه مخکې تاسو ته مونږ هرکلی وایو، مونږ تاسو ویلکم کوو چې دا دونه ښه سروس د پاکستان د نورو ښارونو شروع نه کو بلکې د سواد نه مو شروع کو. نو څه ګڼئ دا بس به تر څونه وخته پورې چاینا ته رسي د دې روټ بس جی السلام علیکم. لاول خو ډیره زیاته مهرباني ستاسو چې تاسو رالی. مونږ خو وایي چې دا به داسې غلی شانتي لاړ شي، خو تاسو رالی ستاسو مهرباني. ښه داسې شی دی وروره چې فیصل مورز پاکستان موږ چې کوم ډایرکټرز و کېناستو چې وروره موږ انټرنیشنل روټس دغه کو چې پاکستان ته موږ ټوریزم راوړو پاکستان ته. نو انټرنیشنل موږ دغه وکړو. نو انټرنیشنل روټس دپاره موږ اپلای وکړه، د ترکي دپاره، د تاجکستان ازبکستان دپاره، د چاینا دپاره. نو چاینا موږ ته وس میلاو شو انټرنیشنل روټ. د هغې د وجې نه موږ لاولنی سروس شروع کړو. نو ما یې دا به لاول زه خپل سواد نه وباسم، ځکه چې زه په خپل خاوره مین یو. ما وایي چې موږ د خپل سواد نه دا وباسو، بیا به موږ د پنډۍ، اسلام آباد، لاهور د دې نه هم شروع کوو انشاءالله سره د دې سره. نو نن زمونږ د سواد نه زمونږ بس لاولنی بس وځي. ماشاءالله پل زمونږ کسټمرز لا زیاتو، هغه بعضې نه کسټمر موږ نیکسټ بس ته واړول. دا به نن ځي. ما خو لاول کوشش کړی چې زه دا په دې شانګله په دې طرف بوځم، خو د بشام نه مخکې کوم چې وایي ډیم رغېږي، زه په خپله خیر په هغې راغلم کیج باندې. نو هغه روډ داسې دی چې هغه د دې بس د تلو نه دی، هغې باندې بس نشي تللی، لګژري بس په هغې نشي تللی. که چېرته دا زاړه بسونه بي نان اے سی دا به تللی شي، زمونږ بس په دې نشي تللی، زمونږ نه بلکې یو بس پې نشي تللی. د دې وجې نه زمونږ بس چې دی دا به ځي نن به د دې ځای نه انشاءالله په 9 بجې وځي، 10 منټه داسې زه به موټروی باندې ډایرکټ حویل یا ابټ موټروی ته به خیږي، ناران کاغان ته به ځي، سحر ته به انشاءالله ناران کاغان ته رسي انشاءالله. هلته به موږ خپل کسټمر له بالکل هلته هوټل فاین ټاپ هوټل دی زمونږ، هغې والا د بریک فاسټ ارینجمنټ به کړی، هلته به بریک فاسټ وکړي. د هغې نه به انشاءالله ګنټه نیمه بعد وځي ګلګت ته به ځي، هلته به لنچ کوي، لنچ به موږ ارینج کړی. د هغې نه بعد به ځي سست بارډر ته، ماښام ته به تقریبا 9-9:30 بجو ته موږ چې کم اندازه لګولې کېدای شي ګنټه نیمه خوا دې خوا چې د روډ پته نه لګي. نو شپې 9-9:30 بجو ته به سست بارډر ته رسي. هلته کې موږ خپل هر کسټمر له جدا روم، لکه ټوین روم دی، 2 کسټمر به په یو روم کې ښه برابر های فای هوټل ارینج کړی. په هوټل کې به شپه وکړي، ډینر به وکړي، سهار به بریک فاسټ بوپې وکړي او سهار به بیا موږ په خپل بس کې سست بارډر نه چاینا ته اړو. چاینا کې به امیګریشن کوي او بیا به یې موږ تاشکرګنه پورې، کوم چې دا چاینا لاولنی ښار دی، تاشکرګنه پورې به یې موږ وړو. د هغې نه بعد به هغه کوزیږي، زه به د خیر خپل ډیسټینیشن ته لوکل گاډو کې. څونه فاصله به څونه ګنټې به په دې کې لګي؟ ما تاسو ته دا ووایي که نه چې نن په 9 بجې روان شي، سبا 9 بجې ته به انشاءالله بارډر ته رسېدلی د شپې. او دا راته ووایي چې څونه سوارلۍ په یو ګاډي کې څونه کسان راتلی شي؟ په دې کې زمونږ 32 کسان گنجایش ته په یو بس کې 32 کسانو گنجایش ته دي. خو پکې تاسو ته به پته، تاسو د نور بسونو وګورئ، د سواد کې کم نور بسونه چې لاهور کراچۍ ته چلېږي هغو پکې 50-50 45 سیټونه کړي. موږ پکې 32 کړي، د دې وجې نه کړي چې سپیس لیګ سپیسینګ پکې زیاتي چې آرامدی او خلک او دا ښه پول کېږي برابر. زمونږ هر یو بس تاسو به وګورئ، هر یو بس هر یو جدا سیټ موږ جدا LCD ښه پول کېږي، څنګه بزنس کلاس بس ایرلایني ټول بس مکمل سیټونه پول کېږي او دغه کېږي. دا حمید خان دا راته ووایي چې ستاسو ته پته ده سواد چې دی دا ټورسټ هب دی، د ملک د مختلفو سیمو نه دلته ډېر زیات ټورسټ راځي او د علاقې ویزیټ کوي. تاسو د پاکستان د کومو علاقو نه سیاح څه کال راوستي دي، خپل ترانسپورټ مو ورته ورکړی دی او کالام ته ورسېدلی؟
خجیرو لږ شانتي په ډیټیل به ته ووایم زه بیسیکلی زمونږ کاروبار د فرټیلایزرز دی زما او زما د پارټنران دي د فیصل مورز والا موږ دواړه د فرټیلایزر کاروبار کوو د کاد د سره خو چونکې سکال ما د پرایم منسٹر د دویم کال چې ویژن وکړو چې په ټوریزم باندې ډیر فوکس ورکوي او زما هم لږ شانتي شوق پیدا شو زما سواد ته زما خپل سواد ډیر زیات خوښ دی او ما ټوله دنیا لیدلې نو ان شاء الله ما چې څومره دنیا لیدلې زموږ د سواد په شانتي ښایسته ځای بل ځای نشته خو صرف سہولیات نشته چې سہولت ورکړی شي چې تاسو ټوریست دلته راولئ د دې وجې نه موږ سکال ما مکمل په ټول پاکستان کې زموږ 57 ټرمینلز دي ډیفرنٹ سټیز کې هر سټي ټرمینل کې ما خپل ټیکټ افیس کولاو کو خپل د ټوریزم د پاره مې افیس کولاو کو هر یو د می گاډي ورکړل لکه ریم یار خان صادق آباد سایوال ملتان کراچۍ لاهور اسلام آباد بهاولپور ډي جي خان د هر ځای کې ما خپل دا بستونه وردول او دلته مو دا گاډي روکړل دته به کیمرا تاسو لګ وګرځوي دا ټول گاډو ما برانډینګ وکړو او دا بستونه راوړي دلته کې کابل ته د کابل نه زو په دې گاډو کې داخله لګم کالام ته نو زما په خیال موږ په دې سیزن کې کم از کم more than 6000 د ډیفرنٹ سټي نه زمونږ د غراغلي دي هغه کسٹمر موږ راوستي الیټ کلاس کم چې بسواد ته نه راتلل سواد ته بلدي وجه نه راتلل چې سواد ته او سرویس بنو کلام ته به صحیح سرویس نه ناغو به مری ته او دې نتیاګل دې ته دا به پریفر کوله چې یار سرویس نشته صحیح نو موږ خپل گاډي به وسته نه شو روډ خراب دی نو په ابتل مری ته نتیاګل تا ما هغه خلک ټارګټ کړل کم چې مری ته نتیاګل دې ته بدلل د سرویس د لاسه چې سواد کې سرویس نشته نو ما خپل گاډي خراب هم کړل په دې باندې کلام پر روډ باندې ځکه چې کلام ډېر خراب روډ دی خو ما نه خراب دي چې خیر ده خو په نیکسټ فیوچر کې به زموږ سواد له دینه پیدا خلکو ته پته ولې چې سواد څومره ښایسته دی نو ان شاء الله کال له موږ له دینه زیات کوو موږ اوس کراچۍ هم شروع کړه ان شاء الله په دې میاشت کې به موږ په سپتمبر کې زموږ کراچۍ هم شروع شي فیصل آباد ملتان به هم شروع شي نو سرویس به زیاتېږي د خیره دا راته ووایه چې فیصل مورز څه اراده لري کم کم زیګون ته به سرویس شروع کوي مستقبل کې د هغوی ارادې څه دي سرویس خو زمونږ تقریبا آل ور پاکستان دی د بلوچستان نه والا سیند او پنجاب او کې پی کې ټول کې دی لکه بلوچستان کې زمونږ کوټه کې سرویس شته د سواد نه سرویس زمونږ الن سات لاهور پنډۍ پیښور ان شاء الله د 2 تاریخ نه موږ شروع کوم دا مینی بس چې کوم زمونږ د یو ټونګ دا شروع کوو کراچۍ ملتان فیصل آباد موږ په سپتمبر کې شروع کوو د زمونږ نیکسټ په سپتمبر کې د کراچۍ ملتان فیصل آباد دی صاحب یک څه طریقه کار نشته څنګه چې خلک بهر ملک ته ځي دوبۍ ته ځي امریکې ته ځي لندن ته ځي ویزا ولګوي خپل ویزا موږ ته وښایي موږ بوله ټیکټ ورکوو ځي به بس یک څه نشته آسان سمپل چې چا سره ویزا یې علاوه موږ ټیکټ ورکوو به ځي چې چا سره ویلډ ویزا یې ده چې نه موږ خو سرکار ډیلی هم گاډي لګلې شو خو ډیپند کوي په کسٹمرز باندې چې کسٹمرز موږ وسالن سات هفته کې لکه یو نن دی نو بل په 31 تاریخ ته بل به بیا موږ په 8-9 تاریخ کوو خو کوم ته پته لګي چې دا زیاتیږي نو موږ به ډیلی کوي په 2 ورځ کوو به 3 ورځ کوو موږ زیاتو سر زموږ سره ان شاء الله د الله په فضل سره د بستونو کې مې نشته موږ کول موږ ته 18-20 الاو دي د میاشتې موږ اګریمنت چې نه سره شي زموږ په خل 18 ټریپ موږ ته الاو دي ډیره مننه کتونکو تاسو د حمید خان خبرې واورېدې کوم چې د فیصل مورز چیف ایگزیکټیو افیسر دی د دوی د سیاحت د پرمختګ دپاره دوی ډیر ښه پروګرام شروع کړی دی او که دا پروګرام داسې وچلیږي نو انشاءالله څنګه چې د ملک نورې سیمې که موږ والو سویزرلینډ والو یا ترکي والو هلته ټورست ځي نو هغه ورځ لرې نه ده چې سواد به هم انټرنیشنل ټورست هب جوړ شي او دلته به ټورست راځي